که تاسو دا اوښکه څکلې وي اوښکه تروه وي د مالګې په شان الله دا سترګو کې ترواله ولې ایښودې دي اوښکه تروه وي الله په غوږ کې تریو خوند ایښودی دی الله په سپېږمو کې ګرمه هوا ایښودې ده الله په شونډو باندې خوند ایښودی دی د دې له حکمت نه خبر یې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي ای د خاندان اهل بیت چشم و چراغ ما ته خو پته نشته ته مې خو پوه کوي وایي الله جل جلاله دې سترګو کې نمکین واله مالګې کېدل ایښودې دي دې له جاته چې دا الله له چربۍ نه له کولسټرول نه جوړې کړي دي که نه وي دا سترګې به ولې شوې وې که تاسو اوښکه څکلې وي اوښکه تروئ الله په سترګو کې دننه د مالګو په شان تریخوالی ایښودې دي دا دې له جهته چې دا سترګې ولې کېږي نه د خپله ځي نه خوځي نه په غوږونو کې الله جل جلاله تریو خوند ایښودی دی تریو خوند وایي دا دې له جهته چې غوږ ته ماشه یا بل څه وردننه نه شي او که وردننه شي نو فورا پکې مړ شي غوږ دا کوم شي باندې چې موږ اواز اورو دا دومره نری پرده ده چې د دې بیان مو نشي کولی دومره نری پرده ده او الله دې پردې نه را دې خوا د ترخو اوبو یو سمندر ایښودی دی اړکوټی هغه څه دپاره چې میږی ماشه بل څه وردننه شي او څنګه دې اوبو ته ورنږدې کېږي فورا مړ شي چې دې پردې ته نقصان نه رسوي فرمایي کیف تکفرون بالله څنګه تاسو الله نه انکار کوئ بیا الله په دې سپېږمو کې یوه ګرمه هوا ایښودې ده سپېږمو یوه ګرمه هوا دی فرمایي دا هوا چې دی دا مازغه تازه ساتي